السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمن مفتي سردار علي صاحب خپل قاتل معاف کړو. راځئ مینوال موږ دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادکینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې یو سره ټلۍ نشان ووایه چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمن په مفتي سردار علي صاحب باندې چې کم قاتل حمله کړې وه، عزتمنو چې ډېره موده بعد عزتمنو هغه د جیل نه خو خلاص شو او مفتي سردار علي صاحب عزتمنو روغه وشوله او مفتي سردار علي صاحب په اوجه کې عزتمنو د دغه قاتلانو مور او پلار او اورخوی راغلي او د کلي مشران خو مو چې عزتمنو ښه په غټه سطحه باندې دغه روغه وشوله او ویلې چې بس د الله د رضا دپاره مې معاف کړو. مینوالو ځکه عزتمنو یې معاف کړو چې مفتي سردار علي صاحب ویل چې زما بیانونه بیا په چا باندې څه اثرات نه غورځوي، ځکه چې زه بیا به خلک کوي چې یو مفتي صاحب او تا داسې کار وکړو او قاتل نه معاف کړې. نو مینوال د الله د رضا دپاره یې معاف کړو چې هغه ورته جیل نه خو خلاص شي او خپل کور ته لاړ شي. الله تعالی مفتي سردار علي صاحب خو مو روغ جوړ کړلو. د هغې نه بعد یې عزتمنو 3 بیانونه هم وکړل. عزتمنو د ثوابۍ خلکه د مفتي سردار علي صاحب نه ډېر خوشحاله وو، ځکه چې داسې په خوشحالۍ باندې روغه وکړه او ښه په خوشحالۍ باندې رخصت کړ، څه خفګان یې چاته ونه رسولو. الله تعالی د ټول امت دپاره دغه شانتې ژوندی ساتي. عزتمنو ښه غټه جرګه ورغلې وه او جرګې والا یې خفه نه کړ، ښه خوشحالۍ باندې او رخصت کړ. عزتمن چې د مفتي سردار علي صاحب په اوجه کې دغه روغه وشوه. الله تعالی دې په دغه قاتل باندې خپل رحم وکړي چې بیا داسې کار ونه کړي، ځکه عزتمن چې ډاکټرانو هم ویلي چې دا دماغ معذوره دی، یعنې لیونی دی. زموږ د عزتمن څنګه د معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووایه چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.